अस्सलाम ग्रानो को तुनको और इनको ज़ईब इमरान यूसुफ ज़ई प्रोग्राम दे सुनो स्पोर्ट्स पर सुनो पख्तूनख्वा एफएम 89.4 और पा एफएम 96 बाने हिलाल रमचता सुटोल रोग जोड़ बे और नन खबर को जनाब द पाकिस्तान टोल न घट स्पोर्टिंग इवेंट ची कम नेशनल गेम्स से دا یو داسې ایونټ دی چې ډېر زوړ دی او ډېر زبردست یو تاریخ لري او د دې ټولو نه زبردست تاریخ او ټولو نه زبردست هسټوریکل بیکګراوند دا دی چې دا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح په خپله باندې شروع کړی و 1948 کې 23 نواله تر 25 اپریل 1948 یعنی نن ویا کاله مخکې 77 ایئرز مخکې دا گیمز چې دی پهله ځل نیشنل گیمز چې دی پهله ځل په پولو ګراوند کراچۍ کې شروع شوی هغې کې چیف ګیسټ چې و دې کې مزیدار خبره ده چې دې هغه وخت چونکې پاکستان او بنګلادیش یو ځای و نو مشرقي پاکستان بنګلادیش مغربي پاکستان ټول صوبې چې دي دې کې پارټیسپیټ کړی و او دې کې 140 پلیئر چې دی هغه پارټیسپیټ کړو دا یو ډېر زبردست تاریخي بیکګراوند دی چې دا یو داسې گیم دی چې د دې څه ایونټس په ډاکا کې هم شوي دي څه داسې نیشنل گیمز دي زه به تاسو ته وایم چې دا نیشنل گیمز چې تر اوسه څومره شوي دي 34 شوي دي د دې ایډیشن او دا اوس چې په دسمبر د روان میاشت کې به کېږي 6 دسمبر نه والا تر 13 دسمبر پورې دا د 35 یعنی چې 15 د دې ایونټ دی د نیشنل گیمز نو دې نه مخکې دا 34 گیمونه کم ښار کې شوي دي کې ډاکا هم شته دی کراچۍ پېښور لاهور کویټه څومره چې غټ ښارونه د پاکستان هغې کې د دې میزباني شوې ده نو خیر جی پهلا ایونٹ چې دغه نیشنل گیمز شو 23 نواله تر 25 اپریل 1948 ویا کاله مخکې د کراچۍ په پولو ګراوند کې شو دی کې 140 پلیئرز هغې پارټیسپیټ کړی و دی کې ټریک اینډ فیلډ باسکټ بال باکسنګ سایکلینګ والی بال ویټ لفټینګ او د ریسلینګ مقابله دی کې شوی او مختلف پلیئرز چې دي هغې دی کې پارټیسپیټ کړی خو دی کې افتتاح چې د هغه د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح په خپله باندې خپل لاس باندې دا کړی بیا چې هغې کوم میسیج ورکړی هغه هم ډېر امپورټنټ دی هغه اوس هم کراچۍ کې چې کوم پولو ګراوند دی هغې باندې دغه لیکل شوی دی او چې کوم سپیشلی چې کوم ټرافی دی د دې هم یو ډېر مزیدار او ډېر زبردست انټرسټینګ بیکګراوند هسټوریکل بیکګراوند دی هغه هم تاسو ته وایم چې کوم میسیج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دی گیمز حوالے سے ورکڑے واغدا ہو کہ صحت مند ذہنوں کے لیے ہمارے جسم کو مضبوط ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی قومیں باڈی بلڈنگ اور فزیکل کلچر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں پاکستان اولمپک گیمز تمام پاکستانی شہریوں کے لیے اولمپک موٹو کی ترغیب ہے یعنی تیز اعلیٰ اور مضبوط گیمز کی منتظمین اور کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں پاکستان کو اعلیٰ مضبوط اور مزید مضبوط بنائیں پہلی نیشنلز گیم چې دی هغه دا هم یو امپورټنټ خبره ده چې دا پهله چې کوم گیم و نیشنل گیمز فرست ایډیشن چې هغه پنجاب ګټلې وه او دا هم زبردست خبر ده چې هغه ایونټ کې چې کوم د ټرافی ورکړی شوی دی هغه د قائد اعظم محمد علي جناح خپل ذاتي فنډ نه خپل ذاتي جیب نه چې دی هغه ورکړی شوی نو هغې ته چیلنج شیلډ چې دی هغه اتیا کړی و خپل د ذاتي فنډ نه نو ځکه چې قائد اعظم ټرافي د دې نوم د نیشنل گیمز کې چې کوم ټرافی اوورال غټ ټرافی چې ورکړی کېږي ویننګ ټیم ته هغې نوم چې دی هغه قائد اعظم ټرافي ده ځکه اوس به لږ خبر وکړو جناب چې کم ښارونه دي چې هغه د دې میزباني کړې ده ټولو زیات لاهور لس پیرې د دې میزباني کړې ده 1950 کې 1952 کې 1956 کې 62 66 72 78 1992 2001 او بیا هغې نه بس 2012 کې لاهور کې دا ایونټ د نیشنل گیمز چې دی هغه شوي دي پېښور هغې نه پس سیکنډ نمبر باندې دی پېښور چې دی وزل د دې میزباني کړې ده 1958 کې 1974 کې بیا 1982 کې 1990 کې هغې نه پس جناب 1998 کې 2010 کې او بیا آخري چې کوم نیشنل گیمز پېښور کې شوي دي هغه په 2019 کې شوي دي جناب دې نه پس کراچۍ شپږم نمبر دریم نمبر باندې دی چې هغه شپږ ځل د دې میزباني کړې ده نیشنل گیمز 1948 کې 1970 76 88 96 او بیا 2007 کې نو چې کراچۍ کې اوس دا کېږي دا تقریبا 18 کاله پس کراچۍ کې دا نیشنل گیم ایونټ کېږي لګیا دی دې نه پس جناب ډھاکا چې دی هغه څلور ځل یعنی هغه وخت کې پاکستان او بنګلادیش چې یو ځای و
نو مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان یو ځای باندې نو ډاکا هم د نېشنل گیمز څلور ځل میزباني کړې ده. دا هم یو زبردست هسټوریکل بیک ګراوند ده. 1955 1960 1964 او بیا 1968 کې ډاکا کې د دې ایونټس چې دی هغه میزباني شوې ده. کویټه کې هم څلور پیره د دې میزباني شوې ده. کویټه 1986 1995 2024 سوري 2011 دی یس 2011 اور بیا هغې نه پس 2023 کې د دې میزباني کړې ده جناب. دا ساهیوال 1994 کې او فیصل آباد 1984 کې یو ځل د دې میزباني کړې ده. اوس که اوورال خبره وکړو د ټرافي نو دا جناب پنجاب چې دی 1948 کې پهله ځل چې کوم ایونټ شوی دی هغه ګټلی، هغې نه پس بیا پنجاب دا ایونټ نه دی ګټلی. سروسز جي هغه درې ځل 1950 1952 او بیا 1955 کې دا ټرافي چې دی ګټلی ده. پاکستان ریلویز یو ځل 1966 کې دا ټرافي ګټلی ده. او بیا اوس راځو جناب د موسٹ سکسیسفل ټیم اف د نېشنل گیمز هغه د پاکستان آرمی چې هغه 29 ځل یو کم 3 ځل دا ایونټ چې دی ګټلی دی او 1968 نه تر اوسه نان سټاپ د پاکستان آرمی چې دی دا گیمز ګټي. هغې وجه ډیفینیټلی تاسو پته ده هغې سره وسایل هم شته دي، هغې خپل په پلیر باندې ډېر توجه هم ورکوي، هغې ته ډایټ هم ملاویږي، هغې ته پراپر د ټریننګ او د کوچنګ موقع هم ملاویږي. نو لازمي خبره ده پاکستان آرمی دا وخت داسې ده چې هغه 29 کالونه ده ناقابل شکست پاتې شوې ده. خبرې به کوو جناب. اصل خبره دا ده چې نېشنل گیم شروع کیږي 6 دسمبر نه والا ته 13 دسمبر نیکسٹ منتھ کراچي کې به شروع کیږي. که حساب ولګو نو تقریبا سوشل ورځې پاتې دي. نن 16 دی نو 14 ورځې دا شوې او بیا شپږ ورځې هغه شوې نو تقریبا 18 19 20 ورځې پاتې شي. 3 هفتې ټایم به تاسو حساب وکړئ چې 3 هفتې نه هم کم یا تقریبا اخوا دېخوا دا ټایم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا کې تر اوسه یو گیم چې دی هغه کیمپ نه دی لګېدلی، ټرایلز نه دي شوي. دا پلیئرز به څنګه پارټیسپیټ کوي، دا به څنګه میډلې راوړي. 13 کال چې 2024 کې کم 2023 کې کویټه کې چې کوم گیم شوي هغې احوال به هم تاسو ته وایم چې هغې کې څه پوزیشن څه صورتحال پاتې شوی، کم ټیم څومره میډلې ګټلې. او دې وخت به لږ خبرې به وکړو، ما سره به موجود وي په کال باندې جناب سارا خان چې د آرچري جنرل سیکرټري ده د خیبر پښتونخوا آرچري اسوسییشن جنرل سیکرټري ده. او آرچري داسې یو ایونټ دی چې هغې کې پاکستان کې خیبر پښتونخوا لازمي چرته یو نه یو میډل پوزیشن لازمي ګټي. خو اوس صورتحال دا دی چې تقریبا 20 ورځې پاتې دي او د 20 ورځو کې دا پلیئرز به څنګه تیاری کوي، څنګه به هغې ډایټ به هغه کېږي، برابرېږي به. او بیا یو امپورټنټ خبره دا ده چې چلو آرچري خو بیا هم داسې یو گیم دی چې دې کې دا ویټ کانشیس گیم نه دی، کراټې دی، جوډو دی، دا نور گیمونه داسې دي چې هغې کې چې خپل ویټ برابرول دا یو پلیر دپاره یعنی هغه که 55 kg کې گیم کوي نو پکار دا دی چې گیم وخت کې هغې ویټ چې دی هغه 55 یا 50 لیس دین 55 kg وي. که هغه ویټ زیات شوي وي لازمي خبره ده چې پلیئرز کله گیم نه کوي یا هغې ته موقع نه میلاویږي یا چېرته کیمپ نه وي لګېدلی یا چېرته ایونټ نه وي نو هغې بیا لږ ډایټ نه لږ خپل چې هغې روټین دی هغه بدل شي نو ډیفینیټلی هغه ویټ هم گین کولی شي. خبرې به کوو جناب ما سره موجود دی سارا خان. السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. څنګه سارا ستاسو طبیعت ښه دی جی؟ هلو جی آواز درځي سارا؟ جی بالکل اوس راځي. جی سارا دا مې تپوس کوو چې تقریبا 20 ورځې پاتې دي نېشنل گیمز ته. 6 دسمبر نه به شروع کیږي کراچۍ کې. تر اوسه خیبر پښتونخوا کې یو اسوسییشن هم داسې نه دی چې هغې کیمپ لګولي یا ټرایل شوي یا د پلیئرز تیاریانو حوالې سره. نو نه ستاسو د خیبر پښتونخوا اولمپیک اسوسییشن جنرل کونسل هم و هغې احوال لږ راته ووایه چې او دا کیمپ به کله شروع کیږي د دې باره کې هم لږ مونږ خبر کړئ. جی ډېره مهرباني چې تاسو زموږ دا تپوس وکړو. زه خو جی د نېشنل گیمز حوالې سره به دا خبره وکړم چې نن زموږ کوم جنرل کونسل میټینګ و هغې کې زموږ سپورټس ډایرکټریټ ممبرز هم وو، ډي جي صاحب پخپله پکې هم وو، هغې سره ډېر ښه میټینګ وشو. هغې کې دا ټول پرابلم ډسکس شو چونکې دا فرسټ ټایم داسې کېږي چې زموږ نېشنل لا سټارټ نه دی خو
د آرچي اسوسییشن باره کې به زه دا وایم چې موږ خپل کیمپ چې دی هغه خو شروع کړی دی اوکې د یو تقریبا فرایډے نه موږ سٹارټ کړی دی اور 3 ورځې خو شي اور سبا نه به ان شاء الله سپورتس ډایریکټر تعاون سره باقي کیمپ سٹارټ شي ټول افیشلی ٹھیک شو دویمه خبر دا چې کوم زموږ د نېشنل گیمز باره کې تیاریاں دي جی نو موږ خپل کوشش وکړو ځکه چې تاسو هم پته ده څنګه چې عاقب شاه صاحب مخکې ویلي دي میډل الته ورکوي نه میډل وګټي نو موږ میډل ګټلو والا اسوسییشنز یو او زموږ گیمز هم دا چې موږ میډل وګټو موږ یو پرفارمنس ورکو موږ فارمالیټي نه پوره کوو نو چونکې دا لږ زموږ د سپورتس ډایریکټریټ طرف نه لږ کمې پکې رالو چې زموږ کیمپس په وخت ونه لګېدل نو کېدای شي زموږ هغه شان پرفارمنس نه کوم چې موږ مخکې ورکو خو د دې قصوروار خو موږ په خپل ځکه نه چې موږ اسوسییشنز چې دي موږ خو د سپورتس ډایریکټریټ هیلپ کولی شو موږ په جاب باندې خو نه چې موږ ته هغې پیسې ملاويږي یا نور ثمرات راکوي چې موږ هغه پرووایډ کوو ماشومانو ته نو موږ په سیلف باندې لګیا یو په خپل بیس باندې نو موږ پوره کوشش دی چې موږ د خپل صوبې نوم روښانه کړو او مخکې راولو باقي الله ته پته ده چې موږ له عزت به راکوي او که نه سارا دا راته وایي چې خیبر پښتونخوا که آرچري مونږ خبرو کوو ستاسو ایفرټس ستاسو چې کوم منډه تړه ده مونږ ټول ګراوند کې ګورو څومره چې میډیا پرسنز دي هغې ټول ذاتي توګه باندې تاسو پیژني او تاسو د څومره چې ستاسو منډه تړه ده د گیم حوالې سره هغه ټول نه خبر دي اوس چې کوم ایشوز دا دي ته اوس تاسو را میډل وینرز پلیئرز داسې شته دي ستاسو په کیمپ کې یا په ستاسو په ټیم کې یا کلب کې چې تاسو هغې باندې لږ ډاډه یې چې دا پلیئر چې دی دا موږ دپاره چېرته یو براونز میډل ګولډ سلور چېرته ګټلی شي سارا جی عمران بھائی د ټول نه مخکې خو زه ستاسو میډیا والا شکریا ادا کوم ځکه چې ستاسو په ذریعه باندې زموږ یو پہچان جوړېږي موږ خپل محنت کوو خو چې څو پورې تاسو ښایې نه یا دې وایې نه نو موږ څوک نه پېژني زه به ستاسو د زړه نه شکریا ادا کوم دویمه خبره چې د میډلز خبره راغله نو دا یو خبره پکې ډېره اهم ده چې موږ آلریډي پاکستان کې برونز میډلیسټ یو نو موږ غواړو چې موږ کم از کم په دې لږ ټایم کې د خپل تھرډ پوزیشن خو سکیور کړو په آرچري کې امید مې دا دی چې موږ کېدای شي مخکې ولاړ شو ځکه چې زما ماشومان چې کوم سینیر پلیئرز دي هغه ما مخکې راغوښتلي دي باندې لږ کوشش ما جاری دی موږ ته لږ د ګراوند ایشو ده په نن ډي جي صاحب موږ ته تماشان ګراوند سجیشن راکړو چې هلته به تاسو کیمپ موږ ولګو چونکې دا څه پته چې هر شي داسې ګیم دی چې د هغې د سیفټي هم پکار ده نو موږ ته دلته نه هر څه اکوپمنټس راول دا به ډېر زیات لکه ګران شي خو بیا خپل کوشش کوو چې چېرته کې ماشومان لږ کمفورټیبل دي او هغې ټریننګ ښه کولی شي او هغه ډسټرب کېږي نو موږ به هغه لږ هغې ته فیور ورکوو پاتې شو جي د میډل خبره نو موږ به انشاءالله د خپلې دستې نه په خپل بلبوتې باندې لږ څو ورځې به مخکې ځو ځکه چې زموږ د هوا دباو دا هر څه زموږ د آرچي ګیم سره میټر کوي نو موږ هغه جج کوم موږ به ماشومان مخکې خپل ټیم بوزو او هلته کې به په یو ورځ نیم ټریننګ هم کوو چې هغې لاین باندې راشي او انشاءالله امید مې دی خپل د آرچي میډل به برقرار ساتو ځان سره به راوړو امید مې دی جی انشاءالله وخت لږ مطلب کم دی لازمي خبره دی 6 ورځې پاتې دي دې کې هغې ټیکنیک باندې کار کول یا هغې ټیکنیک ټیک کول دې کې به هم خامخا ستاسو وخت به لګي ټایم به لګي نو تاسو څه ګڼئ سارا چې دومره ټایم شته دی چې تاسو ښه تیاري کیدی شي بالکل سر خبره داسې ده چې زموږ چې کوم ټریننګ دی او ټیکنیک خبره ده نو ظاهر د پلیئرز وخت تر وخت د هغوی په باډي کې لږ چینجز راځي کم چې یو کوچ فیل کوي هم او پخپله یو پلیئر هم ډېر ښه طریقې سره فیل کوي خو چونکې آرچي داسې گیم دی چې څونه پریکټس د دې کېږي نو دونه پلیئر مخکې ځي نو موږ هم کوشش کوو باقي زما چې کوم آرچرز دي هغه خو نیشنل میډلیسټ هم دي ریکارډ هولډر هم دي دا نه چې اخوا دېخوا ټیم راغونډ شوی دی باقاعده ټرایل باندې سلیکټ شوی ټیم دی خو چونکې موږ ته دوباره د ټرایل موقع ملاو هم نه شو او نه موقع شته دی موږ سره ټایم نشته دی خو کوم ټیم چې موږ مخکې سلیکټ کړی ایز اټ از موږ هغه کوو یو نیم پلیئر جي هغه موږ لږ سکیپ کړو چې د هغه کارګردګي نه وه نو هغه نه چې کم ډاون 6 پلیئرز کې کم ښه نو هغه موږ لږ مخکې راوستو لږ ډېر چینجز پکې رالل باقي چې دی زموږ نیشنل پلیئر دی لږ پالش کول غواړي باقي ټیکنیک هغې له ورځي نو دونه ده چې لږ به پالش کوو ان شاءالله امید دی ستاسو دعاګانو سره
چې موږ خالی لاس را نه شو. ٹھیک شو جی ډیره مننه سارا او ان شاء الله Thank زما دا ریکویسټ هم دی تاسو نه چې تاسو د نېشنل گیم نه چې بیا فارغ شئ نو بیا به ان شاء الله موږ کوشش وکړو چې تاسو دلته راشئ سټوډیو کې به هم یو تاسو د حواله سره پروګرام وکړو تاسو آرچری گیم کې چې څومره تاسو خدمات دي څومره منډه تړه تاسو کیږي او تاسو طرف نه چې څومره مهنت کیږي دی باندې به یو پروګرام کوو ان شاء الله امید لرم چې تاسو موږ له ټایم راکې. Thank you جی. ډیره مننه سارا ډیره مننه. سارا خان مونږ سره موجود جناب د آچری خیبر پختونخوا اسوسییشن جنرال سیکرټري او لازمي خبره ده دا هم یو امپورټنٹ شی دی چې وخت کم دی او هغې سره اوس د نوې ټرایلز کولو یا نوې پلیئرز چې دي هغه سلیکټ کولو ټایم ډیفینیټلی نشته دی او اوس به ګورو چې پاکستان کې دا کے پی چې دی آرچری کې برونز میډلسټ دی هغې خپل پوزیشن برقرار ساتلو امید خو راکړی دی ګورو چې د دې څه پوزیشن جوړیږي. بهرحال خبر به کوو جناب خالد نور به موږ سره موجود دي پرایډ اف پرفارمنس د کراټې ډیر زبردست پلیئر په خپله هم پاتې شوی دی انټرنیشنل ایتھلیټ انټرنیشنل پلیئر دی د کراټې او خیبر پختونخوا کراټې اسوسییشن سیکرټري هم دی هغې سره به هم خبرې کوو چې دا کراټې کیمپ نه دی لګېدلی او امپورټنټ کوېسچن به هغې نه دا وي چې دا کله کیمپ نه لګي دا پلیئرز خپل چې کوم هغه دی ویټ چې کوم دی هغه مینټین ساتل دا څومره ګران کار دی یعنی ډیفینیټلی دا چې جوډو دی یا کراټې دی یا نور مختلف گیمونه دي چې تایکوانډو چې کوم ډایټ یا دا ویټ کانشیس گیمونه دي باډي بلډینګ به تاسو وایي نو هغې کې هغه خپل چې کوم ویټ کیټګري ده هغه برقرار ساتل بیا هغې دپاره ډېر زیات ضروري وي نو دا به څنګه ساتلی کېږي د دې څه طریقه کار وي او یا آیا دا پلیئر چې دی دا پوره د کال سر خپل د ویټ سره مطلب خامخا محنت کوي خواري کوي چې هغه ویټ بالکل بیلنس ساتي اگلا بیا هغه خپل ویټ کیټګري کې فایټ کولی شو. ګورو چې خالد نور دې حوالې سره څه وایي. بهرحال نیشنل گیمز چې نه ډېر غټ ایونټ دی د پاکستان د خیبر پختونخوا دپاره او بیا ټول نه زبردست خبره ده دا یو داسې ایونټ دی چې دې کې ټول صوبو او د ډپارټمنټس چې کوم گیمونه دي پلیئرز دي هغه یو بل سره جنګي او میډلز جنګ وي ډېر زبردست ډېر کلرفل ایونټ وي او 6 دسمبر باندې د دې به آغاز کیږي دا هم یو امپورټنټ خبره ده چې د 2025 کې دریم ځل د دې ټایم بدل شوی دی د نه مخکې جنوري کې بیا هغې نه پس په مې کې او بیا اوس چې د دسمبر کې دا شروع شوی دی. بهرحال ما سره موجود دی جناب خالد نور. السلام علیکم خالد بھائی. هلو اوکې رابطه لږ هغې سره ډسکنیکټ شو جناب دوباره به مونږ کوشش وکړو چې خالد نور په خپل باندې هم ډېر زبردست یو اټلیټ پاتې شوی دی انټرنیشنل اټلیټ دی انټرنیشنل کراټې پلیئر دی او پرایډ اف پرفارمنس هم ورته ملو شوی دی خپل پرفارمنس باندې نو هغې سره به هم لږ خبرې کوو لږ ټیکنیکل خبرې ځکه چې زه دا غواړم چې دا 10 ورځو کې که یو پلیئر خپل د ویټ کیټګري نه اخوا دېخوا شوي زیات یا کم نو هغه بیا څنګه برابري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد بھائی ویلکم ټو د شو. ډېر زبردست زما ملګری دی جناب خالد بھائی او خالد بھائی په خپله باندې هم کراټې پلیئر انټرنیشنل کراټې پلیئر دی د پاکستان نوم یې روښانه کړی دی د پیښور د خیبر پختونخوا پوره دنیا کې او پرایډ اف پرفارمنس دی. خالد بھائی دا مې تپوس کوو چې ستاسو چې کوم گیم دی دا ویټ کانشیس گیم دی ویټ کیټګریز دی کې مطلب ویټ خپل برابر ساتل ویټ کیټګري برابر ساتل دا ډېر زیات امپورټنٹ دی. وخت کم دی صرف 6 ورځې پاتې دي گیم شروع کیږي لګیا دی دا پلیئرز به څنګه پارټیسپیټ کوي کیمپ نه دی لګېدلی نو تاسو مشکلات خو به وي خالد بھائی؟ ډیفینیټلی جی پریشانیاں خود سے مشکلات دسی دي چې نور صوبو کې نوري ټیمونز لکه نېشنل دی نو آی کې وابډا ریلوے آرمی ټولو چې دی د هغې څه میاشت نه زیاته شو چې د هغې کیمپ سټارټ دي او زمونږ لا اوسه پورې کیمپ نه دی سټارټ. مونږ نن دا دی دوباره مونږ مخکې هم نېشنل گیمز له ټرایل اخیستو اوس کرنټلی هم دا دی حال کې زمونږ ټرایلز سټارټ دي دغه لپاره فیمیل ټرایلز وشو زما میل ټرایلز سټارټ دي. دا پریشانیانې دي چې نور ټیمونه دومره مخکې نه تیاریانې کوي او موږ ته ډېر لیټ دغه کېږي لګیا دی ماشومان د پریپریشن ټایم ویټ باره کې دا دی چې کوم زموږ زاړه ماشومان دي چې مخکې نېشنل کې الحمدلله زموږ کراټې ته دا اعزاز حاصل دی چې دی آلموسټ وروستو 12-13 سال نه هر نېشنل کې ګولډ ګټلی کراټې
صوبې دپاره. ټیک شو. نو هغې کې دا زموږ هلکان چې کم دا دي چې کم زاړه دي هغې شروع نه ویټ مینټین ساتي لګیا دي کوشش ورته کوي لګیا دي او ټرایل کې زموږ دی چې موږ کله ټرایل اخلو نو اول نه ویټ د هغې موږ دغه کړي چې موږ ته بعد کې ماشوم ته پریشاني نه وي. صحیح. نو دا ویټ خو ډېر زیات مطلب امپورټنټ دی که نه چونکې ستاسو گیم چې دی هغه ویټ کیټګریز کې ډیوایډ شوي وي مطلب 50 kg 55 یا 60 داسې که نه. نو دا ویټ بیا ستاسو چې کوم دا پلیئرز دي خالد بھائی دا مې تپوس کوم چې دا پوره کال بیا خپل دی ویټ سره جنګیږي لګیا دی لازمي خبره ده دا مطلب چې کله کیمپ نه لګېدلی یا گیمز نه یا ایونټ نه وي نو هلکان دي مطلب کله د هغوی ویټ زیات هم شي کله کم هم شي نو داسې کېږي اکثر سر کېږي خو چې کم پروفیشنل ماشومان چې کم مخکې غواړي چې مونږ مخکې لاړ شو که نه سر مونږ یو 2 کیلو لکه زه فرض کړئ زه 60 kg کې لوبه کوم 60 kg کې لوبه کوم لګیم که نه ٹھیک شو 60 نو زه به چې دی که زیات نه زیات ویټ بوزم نو زه به 2 یا 3 kg زه بره مارجن ځان ته پرېږدم 62-63 نه زیات 62-63 ځکه چې کم پروفیشنل پلیر هغه بیا خپل وزن 2-3 کیلو به اساني بیا راکوزولی شي کمولی شي چې دې نه زیات شي بیا چې هغه کمول هغې ته مشکلات شي. دا راته وایي خالد بھائی چې تیر گیمز نیشنل گیمز چې 2023 کې کوټه کې شوي هغې کې هم ستاسو زبردست پرفارمنس و جوډو کې هم ستاسو زبردست چې کوم بل اسوسیشن هغې هم زبردست پرفارمنس و دې ځل تاسو څه ګڼئ په تیاري څنګه ده او هیله لرو چې تاسو چېرته څه میډلز برونز سلور ګولډ ټرای کولی شئ؟ سر مونږ به انشاءالله ټرای زمونږ لاست چې کوم نیشنل شو ابټاباد کې د کراټې نیشنل چې کوم شو هغې کې مونږ الحمدلله 60 kg کې ګولډ ګټلی او 50 kg کې مونږ فاینل بېللی و سر نو زمونږ انشاءالله زمونږ یو هلک اوس اسلامي گیمز ته هم تللی و د خیبر پښتونخوا هغه هلته دی هغه به نن رارسي پاکستان ته واپس نو مونږ امید دی چې مونږ خو یو پرابلم دی سر چې زه ویل غواړم چې مونږ ته دې ځله ټایم ډېر کم میلاو شو مطلب کمپټیشن کې زما په خیال آلموسټ 21 days پاتې شو نو 7 تاریخ له زموږ ویټ دی هلته نو دا ټایم لږ دی کوشش به کوو الحمدلله مونږ کوچز ما په خپل هلک کړی ما نه پس هم چې کم سینیر هلکان دي ماشاءالله هغوی هم ښه دي ساوث ایشین چمپین دي نو مونږ کوشش کوو چې د بي سي کې سروزو کې دا هر څه دغه خو لږ به ټف وي ځکه چې پروفیشنل کم آرمي وابډا او ډپارټمنټ کې هغې نه ګټلو پر مونږ ته ټایم لږ پکار وي بالکل او دې ځله ډېر کم میلاو شوی ټایم تاسو ډېر کم میلاو شوی بل دا مې تپوس کو ویټ نه علاوه یو بل شی وي خالد بھائی هغه ډایټ وي نو ډایټ کانشیس هم ستاسو گیم دا دی یعنی باډي بلډینګ شي کا تایکوانډو یا جوډو یا کراټې نو دا ویټ سره سره ډایټ کانشیس هم گیم دی نو دا ډایټ بیا تاسو یعنی یو پلیر باندې خامخا ډېر زیات خرچه هم کیږي نو بیا د دې څه طریقې کار ته خالد بھائی دا څنګه مینیج کوئ تاسو؟ سر ما تاسو ته چې څنګه چې کم زمونږ آلریډي کم پلیئرز وروستو 3 کالونه نیشنل کې میډل ګټي لګي کنه سر نو هغې سره مونږ تھرو آؤټ پوره کال کار کوو کنه سر هغه په دې اخرنۍ میاشت یو نیمه 2 کې نه کېږي سر نو د هغې د غذا چې هغې ته څه خوراک کول پکار دي څه مینټین کول کم ډایټ کم ملټي منرلز اخیستل دي کم څه نه دي استعمال کول چې هغه گیم کې هغه د کویکنس کې او دغه کې فرق راولي دغه فټنس کې فرق راولي نو هغه ورسره مونږ پوره ډسکشن هغه ما سره تاسو ته پته دلته مونږ ناست مونږ پوره دغه کوم ورسره هر یو ماشوم سره ډیلی زه په خپل هم راځم ګراوند ته میټ باندې نو هغه ډیلی ډسکشن په دې دغه کېږي او چې کم نوي جونیئرز پلیر دي هغه چې کم انډر ایج هغې چې مونږ تیارو نو هغې ته هم ورسره دي سره زمونږ گیم شو د مارشل آرټ کې کراټې شو تایکوانډ دا داسې گیم دي چې دا سکلفل گیمز دي دا مطلب یو نیو کمر دې ته راتګ کې هغه ته ایډجسټ کېدل ډېر ګران دي دا چې کم شروع نه بګنر لیول نه لګي نو ما هغه ماشوم مخکې ایزیلی بیا مخکې تللی شي دا د یو ورځ کار نه د 2 ورځې نه د کلونو په دې ولګي بالکل دې باندې ټایم لګي او کلونو کې حساب سره لګي خالد بھائی دا یو ډېر درینه مسله ده ستاسو خو دی څومره چې دا اسوسیشن د لوبو هغې ټولو دی ګرانټ والا مسله نن د خیبر پښتونخوا اولمپک اسوسیشن چې کوم جنرال کونسل هغې اجلاس و ډي جي خیبر پښتونخوا تاشفین حیدر هم راغلی و هغه هم یو خوشخبري ټولو اسوسیشن ته ورکړی دی چې دا ګرانټ چې دی تاسو لا ډېر زر به شروع کړي دا ګرانټ څومره امپورټنس لري یو اسوسیشن دپاره چې هغه ایونټس پې کولی شي یا چېرته نیشنل کېږي مقابلې کېږي هغې کې خپل پلیئرز چې دي بوتلی شي
سر دا خو زه تاسو ته دغه کوم نو دا ډیر اهمیت والا شی دی چې دا 3 کالونه بند یاو دې سره نقصانات سي سر یو خدای چې مونږ کم د خپل ریجنل چیمپionship کو لکه ډیسټریکټ انټر ډیسټریکټ یا پروینس کې دنن هغه مونږ د لپاره ډیر غټ دغه شي سر ډیفینیټلی پرابلم شي سپانسرز دومره ډیر سپورتس دي لکه زه صرف د کراټه خبره نه مونږ 38 سپورتس تنظیمونه موجود دي بالکل دي 30 نو هغه ټول چې د پرایویټ سېکټر نه دا غستلم دام ډیر ګران کاری سر ټیک شو سر بیا نن سبب دام شي سر کمپټیشن لکه مونږ نېشنل ته زو زمونږ ایکسپنس بلا ډیر راځي سر ځکه چې د فرض دغه ماشومان تګ را تګ دغه د نور ډایټ پی ډی خوراک دغه د ارس سره هغه د کولی د مونږ ته اول فند ملاوي 4 نه 5 لک روپے سر هغه اوس چې د 2022 21 نه بند نو هغه په وجه صرف مونږ ته نه ټول هر سپورتس ته ډیر پرابلم دی مونږه ګراس روټ لیول باندې کارم نشو کولای پاره کوی ټیلنٹ هند مشکل دی کنه سر دا چې کم پیسي دا بیسیکلی موږ استعمالوم په ټیلنٹ هاند باندې صحیح ده ځکه چې هغه غټ ایونت یا خو په دومره پیسو کې نه کیږي نو موږ هم دا کوو چې موږ مختلف ډیسټریکټس کې کیمپس لګو موږ کوچز دلته ولګو هغه پلیران دلته روغواړو مین سیټي ته چې دلته نور پلیر سره غي ټریننګ وکړي نور خشي نو ډېر غټو دا تاسو خو دا ډېر غټه خوشخبری وي چې دا فند او کسر یو داوشي کله تاسو ورته ریکوست فارورډ کی چې د 2 کالونو سلور کالو شي کم فند درولې قدم ورسره ریلیز کی نو دا به یو ډیر ښه بوستر شي د ماشومانو لپاره او ډیفینیټلی جی بالکل مونږ ان شاء الله ډیفینیټلی د باره خبره کو زه د اجلاس کې موجود ما کله چې دا ډي جی سیب دا اعلان کو نو ډیفینیټلی دا یو خوشاله خبره ده ولې چې یو اسوسییشن د لپاره ګرانو کتونکو ردونکو تاسو هم دا وایم چې دا یو ډیر امپورټنس یعنی دومره غټ اماونټ نه دی دا 3-4 لک روپے دومره غټ مطلب دا سه هم نه دی چې کروڑونو روپے ملاويږي سه 2-3 لک روپے 4 لک روپے ګرانډ خو هغه کی کم سے کم دا اسوسییشن سي هغه انټر ډیسټریکټ کول شي اټ لیست چرتا صوبایي مقابله کول شي اټ لیست چرتا ک نېشنل گیمز د نېشنل ایونت کیږي د کراټه او جوډو یا د بل گیم نو هغه کې هغه خپل ټیم بوتلی شي نو دا هغه د پاره یو پینټ برابر د خبر کم سے کم دا هم د سلور کالونه بنو څنګه چې خالد بھائی فائنلی دا راته وي چې کم کیټګریز داسې دي چې تاسو په نظر کې تاسو را داسې پلیئرز سدي چې هغه کې سو اپسټ کول شي یا چرته د خیبر پختونخوا د لپاره میډلز راوړي زموږ فیمیل کې 2 ماشومان دي ان شاء الله دا غي باندې زما ایکسپیکټیشن دي ها اسوک څوک دي یو ملیحه د سر او یو اریبا د سر ملیحه اریبا دا کم کیټګری دي سر دا 50 او 45 kg کې دي 50-45 ټیک شو سر او میل کې زمونږه الریډي ابرار چې کوم هغه لاست ایئر دا د سومیاشت مخ کې اپټاباد کې چې نېشنل وای کې ګولډ ګټل سر ابرار محمد ابرار دې سر محمد سلمان دې مراد خان دې سر دا زمونږ یو عبد الله ماشوم دې سر د دې ټولو نه زمونږ دغه دې چې ان شاء الله دا سلور به مونږ ان شاء الله میډل دا کوي مراد خو تاسو په نېشنل هم پاتې دي کنه ها سر نېشنل چیمپیون هم پاتې شوی دی ساوث ایشین چیمپیون او ساوث ایشین چیمپیون هم پاتې شوی ډیر مننه خالد بھائی ډیر مننه الله دې وکړي چې تاسو لاړ شئ او ښه زبردست هلته کې فایټ وکړئ ښه بهترین فایټ وکړئ او ښه مزیدار خیبر پختونخوا دپاره میډل یې وګټئ بیا چې راځئ انشاءالله ته کوشش به کوو چې تاسو دلته کې زمونږ د سټوډیو ته هم راشئ چې تاسو را دلته کې هم یو پروګرام وکړو ډیره مننه شکریہ جی خالد نور جناب کراټي اسوسییشن جنرل سیکرټری خیبر پختونخوا هغه موږ سره موجود او یقینا ډیر زبردست ډیر امپورټنٹ خبره هغه یو کې چې دا ګرانډ یو خو ډیر زیات ضروری دی بل ټول نه زبردست خبره هغه دا وکړو چې کم نو ټیمونه دي کم پروفیشنل ټیمونه دي چې کم زیاتر دی نېشنل گیمز کې میډل چتای هغه آرمی دی هغه ریلوے دی هغه پولیس دی هغه وابډا دا هغه ایچ سی دا نو ټیمونه دي چې کوم ډپارټمنټ والا ټیمونه دي هغه میاش 2 میاش مخکې هغه کیمپ لګولې دي هغه ته دا پته وا او ډیفینیټلی دلته هم ټول اسوسییشنز ته پته وا یعنی مې کې چې دا شی کینسل شوی دا نېشنل گیمز والا کیسه
نو دا امکان ظاهر کړی وو پاکستان اولمپک اسوسییشن چې پروبابلی دا ایونت چې دی دا به دسمبر کې به کېږي او اوس ډیفینیټلی دا دسمبر کې وشو. نو پکار دا ده چې کم سے کم دی کې دا خیبر پختونخوا کې هم دا ټرایلز او دا کیمپونو انعقاد شوی. خیر بهرحال کوشش به وکړو چې د عاصم شیراز سره هم لږ خبرې وکړو. خیبر پختونخوا سپورټس رایټرز اسوسییشن پریزیډنټ دی او ډېر زبردست ډېر جوور نظر ساتي. تاسو پته ده چې کوم گیم په میدان کې کیږي هغه د کیمرې په تھرو د قلم په تھرو چې هغه په اخبار کې لګي یا په ټي وي باندې راځي یا مونږ چې کم ایفورټس کوو تاسو ته نو د دې په وجه هغه خلکو ته ښکاري هغې خلکو ته پته لګي چې یاره فلانکې ځای کې فلانکې ګراؤنډ کې دا گیم شوی دی دا لوبه شوې ده دا لوبه شوې ده. دا سپورټس جرنلزم چې دی دا هم ډېر یو اهمیت لري د سپورټس پروموشن کې. نو کوشش کوو چې عاصم شیراز سره هم لږ خبرې وکړو هغې نه به لږ دا ډیټیل واخلو چې 13 نیشنل گیم چې کم شوی و 2023 کې کوئټه کې هغه عاصم چې دی هغه په خپله باندې تللی و. زما هم پروګرام هو د تګ خو بس لاست ټایم کې زما څه پرسنل انګیجمنټس هغې رالل نو زه پاتې شوم. نور کسان چې خیبر پختونخوا نه کم زموږ ملګري دي سپورټس رایټرز والا هغې ټول هغې کې تلي وو هغې دلته هلته کې کوئټه کې دا ایونټ هم کور کړی و ډېر زبردست طریقې سره. بیا چې کوم صورتحال جوړ شوی دی هغه یو سپورټس یو لوبه یو ایونټ چې دی هغې خپل په قلم او په خپل کیمرې په نظر باندې هغه کور کړی و. نو السلام علیکم عاصم بھائی. وعلیکم السلام عمران بھائی څنګه ته تم خیر تاسو خیر جی ټیک ټاک الحمدلله. عاصم بھائی ډیر زبردست انیشیټیو خو دا وشوه چې یو خو د جنرال کونسل چې د خیبر پختونخوا اولمپک اسوسییشن هغې کې دا ډي جي سپورټس چې دی تشوین اداره اعلان وکړو چې ګرانډ به کلو شي چې کوم اسوسییشن دا څومره امپورټنټ دی عاصم بھائی ستاسو په نظر کې؟ بالکل څنګه عمران تاسو ته پته چې گذشته تقریبا 4-5 کلونه دا ګرانډ اسوسییشن ته بندو یس او دا وی چې کوم ریګولر دا وی کوم شیډول کوم دا وی هغه یو سکیجولي هغه ټول متاثر شي. لکه مثال په توګه یو اسوسییشن دا وی ټرایلز کیږي دا غره نېشنل چیمپionship لپاره یا هغه ټیم لیګي نېشنل لپاره نو کوي سره ګرانټ نیوي دا خپل ټیم شي لګلې دا شان دا وی چې کوم ټیک په ستا باندې کلب ستا باندې کوم مقابله کی هغه متاثر شي. دا ډېر کارونه هغه سره د لوبو ته کافي نقصان رسي. نو دا یو ډېر ښه انیشیټیو دغه چې ډي جي صاحب اعلان وکړو اوس وګورو چې دا اعلان کې څومره صداقت دی. لکه چې اکثر اعلان وشي خو په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي. دا خو خیال کېږي نو تېر شوی لاس چې کوم فارجان دلته قاعدتم ګیمز وشو هغې کې هم هغه اعلان کړو چې یاره دې کال به دا ګرانټ ملاویږي خو فاینانس ډپارټمنټ هغه ګرانټ هغوی ته حواله نه کړو او دې ځله بیا ډي جي وی چې موږ لېږلی دی او فاینانس نه به اوس ګورو چې فاینانس نه هغوی باندې څه هغوی ریاکشن راځي. نو امید لرم چې دې ځله امید وشي. ٹھیک شو. اب عاصم بھائی تیر که مونږ د نیشنل گیمز خبرو کو 2023 کې کوئټه کې چې کوم شوي وو زما خو بیا څه مسلې راغلې وو نو زه پاتې شوم تاسو تللی وئ هغه گیم لا نو څه هلته کې خیبر پختونخوا پرفارمنس ډېر ښه و پاکستان کې پی چې دی هغه 3rd پوزیشن ته هم راغلی و نو څه میډلز څه پوزیشن او دې ځل څه هیله لرئ چې څومره میډلز به دې ځل راتلی شي د کې پی؟ بالکل عمران تیر شوی کال مونږ هلته خپله کوئټه کې موجود وو او نیشنل گیمز کې د خیبر پختونخوا کارکردګي په صوبو لحاظ سره لکه ډپارټمنټ سره مونږ مقابله نشو کولی. کوم ډپارټمنټ یې هغه ته اوس ته پته را چې هغوی خپل کلاریانو ته څه د هغې باقاعده تسلیل میلاویږي د هغې ریګولر پریکټس کېږي خو صوبو لحاظ سره زموږ مقابله صوبو سره وه نو صوبو کې زموږ پوزیشن په 2 نمبر په لومړي نمبر باندې سند نه مونږ چې کوم پاتې رالو نو هغه د اتلیټکس او د سویمینګ په وجه چې کوم اتلیټکس کې زموږ میډل یې کمې راغی او سویمینګ کې زموږ میډل یې کمې راغی نو د هغې سره زموږ کارکردګي په 2 نمبر لاړه. دغه شان پنجاب ګوره څومره غټه صوبه ده او هغې نه هم زموږ پرفارمنس ډېر ښه او زموږ تقریبا چې کوم میډل یې ګټلي 4 ګولډ وو زموږ دغه شان 39 براونز وو 6 چې دی نو زموږ سلور میډل تقریبا 49 میډل زموږ په دې کې ګټلي وو نو دا زموږ لپاره ډېر ښه یو کارکردګي او زموږ سره ټریک موجود وي دغه شان موږ سره د ګرمو اوبو سهولیات
موجود پول کې یس نو زمونږ کارکردګي زم چې ډپارټمنټ هم پکې مونږ دوه درې والی شو ولې چې کافي میډلز په اتلیټکس کې او په سویمینګ کې د ټول نه زیات میډلز چې دي نو د دوه ایونټس کې او دغه دوه ایونټس کې زمونږ پرفارمنس بالکل زیرو کومه میډل ګټلې نو موږ په مارشل آرټ کې ګټلې د موږ په جوړو کې میډل ګولډ ګټلې دي دغه شان سیلور هم ګټلې دي تایکوانډو کې موږ برونز ګټلې دي دغه شان په کراټه کې موږ برونز ګټلې دي دغه شان سیلینګ او فنسینګ کې موږ ګولډ او سیلور ګټلې دي او نو زموږ کارکردګي هغه سره بهتر شو د زله هم موږ امید لرو چې زموږ کارکردګي بخي خو څنګه چې تاسو ته پته تر شوی ځل هم موږ سویمینګ او د اتلیټکس په وجه باندې زموږ کارکردګي زیرو دغه شان هم اوس د زله هم ټریک نشته دی او سویمینګ پول ما او یس ټریک مکمل شوی نه ټریک باندې کار روان دی او دغه شان سویمینګ حالات هم هغه شان دي چې دغه کې د ګرمو اوبو سہولت نشته نو هم ټریننګ متاثر دي نو نورو ګیمونو موږ امید لرو چې په نورو ګیمونو کې به زموږ پرفارمنس خراشي دغه شان کو د دوی پراپر ټریننګ او کوچینګ او دغه شان د دوی کیمپونو لګي نو هغه سره هم د دوی کارکردګي خراب نشي امید لرم چې موږ به خپل پرفارمنس مزید کوو او موږ به د دویم نه په صوبو کې موږ کې دي چې په 1 نمبر راشو پہلا نمبر باندې راشو ټیک شو اسیم بھائی تلو کې به یو اخري کوېسچن او دا ډېر امپورټنت کوېسچن دی ولې چې موږ چې سپورټس جرنالیست یو مونږ د سپورټس اسوسییشن چې کوم خبره کیږي هغه هم مخې ته راولو چې کوم سپورټس ډایریکټریټ ته کوم مسایل دي هغه هم مونږه منشن کوو دا یو نن ډېر مزیدار شی مخې ته رالو د جنرال کونسل اجلاس کې ډي جي تشوین ادر ډېر امپورټنت یو خبره وکړه چې هغه یو طرف ته اسوسییشنز دا ګیله کوله چې موږ ته ګرانټ نه ملاویږي او بل طرف ته یو ډېر امپورټنت پوینټ چې دی هغه ډي جي تشوین ادر ریز کړی دی چې موږ د پیرالل اسوسییشنز نه ډېر زیات تنګ یو یعنی موږ ته دا پته نه لګي چې دا جنون کم یو دی او دا موږ ډومین هم نه دی چې موږ چیک کو او نه موږ سره دومره وخت چې موږ دا چیک کولی شو نو دا هم یو امپورټنت پوینټ چې دی ډي جي طرف نه ریز شوی دی چې ګرانټس خو ډیفینټلی نه ملاویږي او خلک چې دی پلیئرز چې دی هغه سفر کیږي خو بل طرف ته که موږ د پیراللیزم خبرو کو د فیډریشن کې وي او که د اسوسییشن کې وي اسیم بھائی دا څومره نقصان رسوي لوبې ته بالکل عمران بھائی دې سره صرف صوبې ته نه کلاړي ته هم نقصان ملاویږي ځکه چې یو کلاړي یو سیشن کې وي هغه پیرالل جوړ شي هغه سیشن بل سیشن ته کلاړي نشي دی هغه کلاړي په میډل وینر وي خو هغه د خپل سیشن د مشرانو په وجه هغه بل سیشن ته ټرایل ته نه پریدي هغه تکرین شي دغه شان پیرل د لاس چې نو زمون کلاړیان ته هم کوس زه تاسو څنګه مثال درکم د سایکلینګ تر شي چې کله نېشنل گیمز کې دوه نو دلته نېشنل گیمز کې سایکلینګ خپل کلاړیانو ته ویچاره تاسو به ټرایل کې شرکت نه کوئ دغه شان نو د سیشن زی چې هغه ته کلاړیانو ته ویچاره تاسو به د ټرایل ته باندې او تاسو به د کې شرکت نه کوئ نو نقصان صرف کلاړی ته نه صوبې ته هم دی خو د ټول زیات چې نو لوبو ته د نقصان کیږي چې موږ خپل انا خپل مفاد لپاره چې نو د دغه سره لوبې کوو د کلاړیانو د نګي سره ځکه د کلاړي لپاره همدغه یو نېشنل گیم نېشنل اچیومنټ چې دا د کې میډل وګټي نو د انټرنیشنل لار کولاوي او د بیا ځي مخکې انټرنیشنل ریپرزینټ کوي د پاکستان نمائندګي کوي نو زه غواړم دا چې کوم د اولمپیک دغه دوی د خپل سیاست په خپل دغه کېږي خو کلاړیانو ته لپاره د خپل کې دا چې کوم د اختلافات دي د ختم کی نو چې کله زموږ اختلافات ختم شو نو ان شاء الله زموږ د کلاریانو کارکردګي زموږ د صوبې کارکردګي به ان شاء الله مزید بهتر کیږي او د سره به زموږ د ملک په سپورتس باندې به هم ډیر اثر پوزي ډیر مننه ناصم بھائی زنده باد تھینک یو سو مچ تاسو وخت را کولو او ګرانو کتونکو اوریدونکو عاصم شیراز د سپورتس رائټرز اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر صدر شه د موږ سره موجود یقینا ډیر امپورټنت خبر هغه دا مو کو چې د پیراللیزم شه هغه فیډریشن کې وی او کو اسوسییشن کې هغه سپورتس ته هم نقصان رسي کلاړي ته هم نقصان رسي او اوورال د صوبې کې وی اسوسییشن وی نو صوبې ته نقصان رسي او کا فیډریشن وی نو پاکستان ته نقصان رسي نو کوشش دا پکار دی چې کم سے کم د نېشنل گیمز داسې یو غټ ایونټ دی د پاکستان په سطح باندې چې هغه کې پلیئر چې دی هغه ډیر زیات کوشش کوي ډیر زیات مهنت کوي پوره کال د نېشنل گیمز لپاره هغه مهنت کوي 2 کال پس چې دا نېشنل گیمز کې هغه دا خواهش چې چرته ز میډل وګټم یا داسې پرفارمنس وکم چې چرته ډپارټمنټ
نظر کې راشم هغه موچت کی چرته هغه لایف جوړیږي. نو دا لازمی خبره ده چې کومه د سیاست نه لګ ځان سیټ تکو نو دا سپورتس چې زمونږ نور هم ترقی کول شي. وخت ختميږي جناب، تاسو سره ملاقات کیږي ان شاء الله نیکسٹ سنډے باندې. خپل د ګیر شاپیر خلکو ډیر خیال ساتي. الله پامان.